مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د صدقې ذکر وشو، بیا په درمیان د دې صدقې کې یو درې واقعات ذکر شو، اوس بیا د صدقې ذکر کیږي. الله رب العالمین په دې رکوع کې د هغې صدقې ذکر کی چې هغه صدقه قبلیږي. دویم دا هغه صدقې ذکر کی چې هغه صدقه نه قبلیږي. دریم د صدقه ورکوونکي انجام چې د هغه صدقه قبول شي د هغه انجام او کامیابی ذکر کیږي. او څلورم کوم انسان صدقه چې نه قبلیږي د هغه انجام او نتیجه ذکر کیږي. د صدقې یو څو شرایط دي د قبلېدو. الله رب العالمین د دې صدقې مثال د دانې سره ورکوي، د غنم د دانې سره. نو دانا چې فصل کوي نو د دې دپاره درې شرط دي، دغه شان د صدقې کولو دپاره به هم درې شرط وي. غنم دانه چې خلق په ځمکه کې کري چې سبا دا غنم وکړي نو دا دانه به روغی. نو کومه صدقه چې ورکې او ستا خیال دار چې دا صدقه دې زما قبول شي نو دا به حلال مال والی. اول شرط دا دی، د حرام مال صدقه الله نه قبلی. دویم دا غنم چې کری نو دا به په طریقه د زمیندارۍ کری. نو دا صدقه چې کې ته وې چې دا قبول شي نو په طریقه د شریعت به کې. او دریم چې دا غلا تعالی سبا فصل کوي نو دا ځمکه به د کروندې قابل وي الب فصل کوي. اوس که تا په سړک باندې د غنم دانه وغورځول نو دا تعالی فصل نه کوي. نو دا صدقه به ستا اله قبلیږي، تعالی په اله ثوابونه ملاویږي چې دا په خپل اهل باندې خرج کړي. او د صدقې اهل دا علما او نیکان خلق دي. اوس که صدقه دې په ډمانو خرج کړه، په کافرانو دې خرج کړه نو دا صدقه ستا نه قبلیږي. په کرکټیانو دې خرج کړه، د موبایل په شوقیانو دې خرج کړه، په فلمونو او په ډرامو والا دې خرج کړه نو دا نه قبلیږي. صدقه به کې چرته د نیکۍ په ځای کې. صدقې بهترین مصرف طالبان، عالمان، مجاهدین دي. ځکه دې کې دوه فایدې، یو دنیوي یو دینی. صدقه به دې قبول هم شي، یو دې د هغه ضرورت پوره کړه، هغه سره دې ښېګړه وکړه، او دویم د دین امداد دې وکړه. چې تاله غنم دا غله درکوي نو دې کې به درې شرط وي، دانه به ټیکي، ځمکه به د کروندې قابله وي، او په طریقه د زمیندارۍ به وي. دا صدقه به ستا اله قبلیږي چې درې شرط وي، مال به حلالي. دویم په طریقه د شریعت به وي. نو شریعت طریقه دار چې ریاکاري او پکینی اخلاص سره به صدقه کې، د الله د رضا دپاره به صدقه کې. په دې نیت به نه کې چې خلک وایي چې دا خو ډېر سخي سلاخان دی، دا خو ډېرې خرچې کوي، ډېر مال لګوي. په دې نیت به نه کې، په دې نیت به کې چې الله رانه خوشحاله شي،
په دې نیت به کې چې ډېر ثواب وګټم په دې نیت به کې چې جنت کې راته ډېر ثوابونه ملو شي او په دې نیت به کې چې سبه ورته یادې نه که صدقه دیو که سبه ورته یادې په نو 1500 درکړې وي یاد دي کنه صدقه لاړه سینته دیو غرزوله فایده نشته صدقه کې به یادول ني په طریقه د شریعت په وی او دریم د ازمکه به د کروندې قابل وي نو دا صدقه چې پچا کین دا به د صدقې اهل وي زکات چاله ورکه هغه چاله ورکه چې وسره مال ني دا نصاب مطابق صدقې چاله ورکه نو نیکان لورکه او تاسو ته د دې اصل مصرف څه دي خانه چې څوک د شریعت نه خلاف صدقه کوي لکه صدقه کې سبه یادی خلکو الله فرمایي په دې اجر نشته او کنه صدقه دا سوا چې په شریعت طریقه برابر د 1 روپے په بدل کې الله پاک فرمایي 200 بدلې درکو تا 1 روپے صدقه وکړه الله پاک به تعالی د دې 200 بدلې درکې لکه د غنم یو دانه ده اگر زرغونه شو او داغینه و بمبل شوي او په هر یو بمبل کې سل دانې دي الله پاک مثال لا سے ذکر کوي نو د یو په بدل کې سل دا د الله د رضا لپاره چې کله وی او شرایط برابر وي یو کس دا چې هغه سره صدقه نشته ناغه د نیکه خبرو کې دام صدقه ده او کنه صدقه کې هغه پس خلکو ته یادي او تکلیف ورکي نو داغي مثال الله پاک ذکر کوي لکه هوار کانی دی پاغي باندې خوره پرتر او تیز باران پیو شو څنګه د کانی صفا شو د خورینا نو پدې دغه شان د دې سړی د مال چې دو دریاکارې د پاره صدقه کړې دي زباتنه پکې یادګیرنه پکې ده په الله ایمان نشتا نو د صدقم داسې ختميږي هیڅ قسم فایده نه ملاويږي لکه پکان د پاج د خور څنګه ختم شو او کنه صدقه کړي وي او صحیح وي داغه مثال داسې دی لکه یو اوچته ډیره کې باندې سړی باغ دی نو که تیز باران پیوشي باغ ډیر ډک شي میوجات پکې وشي او کلګم پیوشي نو بیا باغ کې میوه پیدا کیږي نو لګ باران او ډیر باران دواړو کې د دې نیک انسان فایده را او چې دا کوم انسان صدقه د شریعت مطابق نوي ریاکاری پکې وي مال حرام وي یا بے ځای خرج کا د مثال داسې یو سړی دی بوډا دی ډیر بچی دی خيسته باغ د انګورو د کجورو باغ دی د دې پدې تمرې زما بدینه غل کېږي زما بدینه میوي کېږي زما په کار وشي ناګهانه پدې باغ باندې او تیز هوا اور راغی هغه باغ ټول وسوځو بوډام پاتې شو بچیم ټول محتاج دي د اس قسم فایده ورنکړه نو که صدقه کې حرام مال وي ریاکاری وي زباتنه وي نو د مثال دغه باغ دی چې اس قسم فایده په نه ملاويږي نو مسلمان چې کله هم صدقه کوي نیت په الله رضا وي صدقه چې کوي پټه به کوي صدقه چې کوي په نیکانو خلکو به کوي او صدقه چې کوي ناغه په دې نیت باندې کوي چې ما الله ویني چاته به یادې نه الله جل شانه فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال له کسان چې هغه خرج کوي خپل مالونه د الله پاک په لار کې کمثل حبه پشان د دانې د غنم د دانې انبتت 7 سنابل چې دارا زرغون کې وګي په کل سنبله 100 حبه په هر یو وګي کې سل دانې وي نو د یو دانې په بدل کې وسوا والله يضاعف لمن يشاء او الله پاک د چنور کې چاته چوغ ډیر چند سیوا ورکی د دینم والله واسع علیم او الله پاک ذات علم فراغ او ذات علم والا ذات الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کسان چې خرج کوي خپل مالونه د الله پاک په لار کې ثم لا يتبعون ما انفقوا منا بیان تابعی هغه پسې چې دی خرچ کړي منن یادول چاته یاد یم نه چې ما دومره خرچ کړي دا ولا اذن او نه تکلیف ورکی چا باندې چې کړي غلط تکلیف هم نه ورکی
لهم د دوی دپاره به اجرهم ثوابونه د دوی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون او نبی اس قسم یره په دې باندې به دوی غمجن شي قول معروف وینا ښایسته ومغفرة او صدق او ومغفرة او مغفرت او دعا د مغفرت خیر من صدقة بهتر دا اغا صدقینا یتبعوها ازا چی وی اغی پس شاعت تکلیف واللہ غنی حلیم او اللہ پاک بے پروستا الیشو زیاد تی یا ایو الذین آمنوا اے مومنان لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذا تاسم باطل ویخ پل صدقی بالمن پیاد ولو باندی والازو پا تکلیف باندی کالذی پشان داغا کس ینفق مالہو رئاء الناسی چه دی خرج کی خپل مال د پاره د خلقو د خودنی ولا یؤمن بالله او دی ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر پرز د اخرت باندې فمثلوا پس مثال د دی کافر او دی منافق کمثل صفان پشان د مثال لکانی دی علیه ترابن چې په دی اموار کانی باندې خوروي فاصابوا وابل پس اوشی په دی اوار کانی باندې تیز باران فترکه سولدا پس پریک دی داکانی صفا خورت مکمل ختم شی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا دی قادر نی پاغ ثواب پاغ سیل باندې چې دی کم کړی وي نو کم ثواب دی حاصل اول غواړي حاصل اول نشي والله لا يهدي القوم الكافرين او الله پاک ہدایت نه کوي قوم ته چې کافران دي ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله او مثال کسان چې خرج کوي خپل مالونه د پاره د لټولو د رضا مندې د الله پاک وتثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو د پاره د حاصلولو د ثوابونو من انفسهم د خپل زړونو د پاره یا وتثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو د ثوابونو یا د مضبوطولو د زړونو کمثل جنت بربوه پشان د باغ دی چې وی پوچه تزمکه باندې اصوابها وابل چې ورسیږي هغه ته تیز باران فاتت کل ضعفین پس راتگو کی دا باغ پا دو چند میوو باندی فإن لم یصبها وابل فطل پس که چرون رسیگی دی اچت باغ تتیز باران نو لگ کافی دی غلق بارانم واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاک ساسو بعمل نو باندی لیدن کے ذات تی ایود احدکم ایقو خویو کستاسو ان تکون له جنت من نقیل دا چشید دا پاری او باغ دا کجرو وانابن دانگرو تجری من تحت الانهارو چی جاری وی چی بہیگی داغین اونونا داغی دا باغ تجری من تحت الانهار چی جاری چی بہیگی لاند داغی دا اونونا نهرونا له فیها من کل الثمرات تدیکس دا پاری پدی باکر قسم میں وجات واصابه الكبر او رسیدلی دی سړی ته بوډاواله سړی بوډام دی ولهو ذریه ضعفاء د پر اولاد دی کمزور محتاج فاصاب اثار فی نار فاحترقت پس رسیږي دی باغ ته تیز هوا فاغی کی اور وی فاحترقت پس اس وسیږي دا ټول باغ کذالکم دارنګي یبین الله لكم الآیات لعلکم تتفکرون بیان الله پاک تاسو یاتونه د پاره دی چې تاسو سوچ او فکر نه کار واخلئ یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم فمخکې رکوع کې د صدقې مثال او د صدقې ترغیب بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د صدقې حکم ذکر کیږي الله رب العالمین فرمایي چې تاسو کوم حلال کاروبار کوئ دا غین تاسو صدقه کوئ د ځمکې نه تاسو کوم فصلونه میوجات کیږي دا غین هم تاسو صدقه کوئ زکاتونه ورکوئ او تاسو ردی او بیکار مال په صدقه کې مور کوي داسې مال چې تاسو په خپل ځان د پاره نخوه خوي نو په صدقه کې هغه مور کوي ردی او بیکار اسیس دی چې خپل د ځان د پاره نخوه کې نو په صدقه کې هغه بیکار اسیس چاله مور کوي څنګه مال چې الله درکړي دی او مغه شانته صدقه کوي که خی در کړی دی خ صدقه کوا او که کمزوری در کړی دی نو کمزوری صدقه کوا چې خی در کړی دی او کمزوری صدقه کې نو داسې مکوي بیا الله پاک فرمایي
چې تاسو دا صدقې کوئ نو تاسو به شیطان د غریبۍ نه یری. صدقه کدیو که پیسې به در سره ختم شي، غریب بشي، د پیسو ته به د خپل ضرورت می لګوا، د نیکۍ په ځای کې، په جماعت کې، په مدرسه کې، په طالبانو عالمانو باندې صدقې مه لګو، په غریبانانو وای غریب بشي. او چې کله د ګناه ځای راشي نو په هغې کې بیا درته شیطان وای دا خو لګول پکار دي، خلک به در پسې خاندي. د ګناه په ځای کې لګول شیطان وی لګوا، او د نیکۍ په ځای کې وی مه لګوا. او د هغې آسان مثال، یو کور کې معمولی غونتی پروګرام د واده وي، څومره خرچه پې کېږي؟ لږه خرچه پې کېږي د ضرورت. او چې شیطان وی زما منه بیا څومره کېږي؟ بیا دومره کېږي چې په کلونو کلونو قرضې نه خلک نه خلاصېږي. نو الله جل شانو فرمایي چې دا شیطان تاسو د غریبۍ نه یری او د ګناه په ځای کې تاسو ته وایي چې مال ولګوئ. نو موږ مسلمانان به د شیطان نه منو، صدقې به کوو، په دې باندې موږ غریبانان کېږو نه، او د ګناه په ځای کې به مال نه لګو، ځکه په دې الله خفه کېږي. او بیا الله پاک وایي چې زه به تاسو له مغفرت وکړم، تاسو له به د خپل طرف نه ډېر مال درکړم چې تاسو زما د رضا دپاره صدقې کوئ. او بیا الله پاک فرمایي صدقه چې په پټه کې ډېره بهتره ده، او که په ښکاره کې چې ریاکاري پکې نه نو بیا هم بهتره ده. خو که ریاکاري پکې نو بیا پټه باندې صدقه کوه. بیا به نبی علیہ السلام چې کله خلکو ته دعوت ورکو، کافرانو به تابعداري نه کوله، نبی علیہ السلام به خفه کېدو. نو الله جل شانو فرمایي پیغمبر علیہ السلام هدایت ستا په وس کې نه، ته خپل دعوت چلاوه، که دوی نه مني نقصان د دوی دی. خانو صدقه په چا باندې کو؟ الله پاک د صدقې مصرف هم ذکر کو. هغه خلک چې هغه د الله پاک د دین د خاطره بند وي، نو مفسرین فرمایي چې دین مراد طالبان عالمان دي چې په دین کې مصروف وي او د دنیا د تجارت او د کاروبار نه هغه مشغوله وي، بند وي، نو په دې باندې تاسو صدقې کوئ. نو الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان انفقوا تاسو خرج کی من طیبات ما کسبتم، حلال مال چې تاسو کم ګټلې دي، ومما خرجنا لكم من الارض او باجی داغنه چې موږ راوستې تاسو د پاره ځمکې نه فصلونه، ولا تیمموا الخبيث تاسو قسم کوي د بیکاره مال منو تنفقون د دې خپل مال خراب نه چې تاسو خرج کوي، صدقه کوي، ولستم بیاقجی حال دای تاسو ناخلی دا بیکار مال الا ان تغمدوا فی مگر چې شمپوشي پیو کوي. وعلموا تاسو فی ان الله غنی حمید، بشک الله پاک بے پروا سهل شوی ذات دی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان دم کی در کوي یری تاسو د غریبۍ نه، امرکم بالفحشاء، حکم کوي تاسو ګناه پځې کې مال لګول باندې. والله یعدکم مغفرة منه وفضل، الله پاک تاسو ته وعده کوي د مغفرت د خپل طرف نو د فضل مهرباني. والله واسع علیم، الله پاک فراخ او ذات علم والدی. یؤتی الحکمت من یشاء، الله پاک ورکوي حکمت علم سره عمل چاته چوغواړي. او من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، پس چاته چې ورکړي شو علم سره د عمل د تړل خیر ورکړي شو. وما يذكر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل مگر عقل من. وما انفقتم من نفقه، او غمال چې تاسو خرج کوي په خرج کولو سره، او نظرتم من نظریا تاسو منخت کولونه، فإن الله يعلم، بس بشک الله پاک پاغي پیږي ثواب بدر کوي. وما للظالمین من انصار، نشتره نبی د ظالمان د پاره هیڅ مددگار. ان تبدو صدقات فنعما هي، کچره تاسو کار کوي صدقې نو ډیره ښه ده. وان تخفوها، کچره پټه کوي او تو الفقراء، او پټه او ور کوي غریبانو ته، او خیر لكم دا ستاسو لپاره بهتره ده. ويكفر عنكم من سيئاتكم، الله پاک معاف کی تاسو باندې ګناونه غټ واړه ګناونه. والله ما تعملون خبير، الله پاک تاسو په عملو باندې خبردار دی. ليس عليك، او دام نشته پتا باندې پیغمبر علیه السلام هدایت تدوی.
ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله پاک هدایت کی چاته چوغواړي وما تنفقوا من خير فلانفسكم هغه مال چې تاسو خرج کوئ دا تاسو د پیدې لپاره دي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله تاسو مخ خرج کوئ مگر د پاره د لټول در ځامن دی د الله وما تنفقوا من خير او هغه مال چې تاسو خرج کوئ د نیکه يوفى اليكم انتم لا تظلمون تاسو پوره بدلی در کول انشاءالله پتا باندې به اس قسم ظلم نشي کولی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا فقيران د پاره چې غي برکړي شوی د الله پاک په لار کې طالبان عالمان لا يستطيعون ضربا في الارض دي طاقت نه لري د ګرځېدو پس مکه کې د تجارت د پاره يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف جاهلان په دې باندې خیال کې د مالداران د وجه سوال نه کول د عالمانو تعرفهم بسمهم ته پیژنې پالامو سره لا يسالون الناس الحافا دي سوال نه کې د خلکو په زور باندې وما تنفقوا من خير هغه مال چې تاسو خرج کړئ فإن الله بيالي بشك الله پاک پاغي باندې پیری بدل بدل درکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.